دکانداران په ما او تا باندې او زما او ستا په بچي باندې د اخترو په ورځو کې څه خرڅوي، بمونه را باندې خرڅوي. د هغې په وجه باندې ما او تا د اسلام نه هم وځو، د اسلام د دایرې نه هم بهر کیږو، ځکه چې په دغې بمانو کې ما تا دا سوچ نه دی کړی چې په دې کې څه لیکلی شوي دي، په دې کې دا د څه نه جوړ کړي دي. په سوشل میډیا باندې به تاسو داسې ډېر پوسټونه، داسې ډېر تصاویر لیکلي وي او لیدلي به وي چې په هغې کې چې کوم دی نو باقاعده د قرآن مجید آیاتونه لیکلی شوي دي. ثبوت په توګه باندې به د یو تصویر زه تاسو ته وښیم چې په دې کې باقاعده الف بینهما انه عزیز حکیم د قرآن مجید د آیت مبارکې چې کوم دی نو هغه پکې لیکلی دی. موږ او تاسو مسلمانان یو، پکار ده چې د داسې قسمه څیزونو نه ځان وساتو، خپل بچي ته هم وساتو. خاص کر دکاندارانو ته وایم چې ګورئ خپل آخرت د لږو پیسو دپاره مه تباه کوئ، خپل آخرت د لږو پیسو دپاره مه بربادوئ. په دغې 1000 روپۍ به پکې یا ته ګټې یا به پکې 2000 روپۍ ګټې، خو ته هم د اغیارو سره د هغوی په سازش کې چې کوم دی نو د هغوی ملوث یې، د هغوی په سازش کې د هغوی سره نښلي، د هغوی په سازش کې چې کوم دی نو د مسلمان د کمزوري کولو په هغې کې چې کوم دی نو هغه اخته یي. نو کوشش وکړئ د دې څیزونو نه اجتناب وکړئ او باقاعده دغه شانتې رتاڼونه هم چې کوم دی نو څومره علما کرام دي، ائمه مساجد دي، هغوی ته باقاعده د جمعې په ورځ ما ته په خپله باندې کال راغلی و چې ګورئ تاسو په جمعې په ورځو کې په خطبو کې ووایئ چې د دې څیزونو نه اجتناب وکړي، دا څیزونه دې نه راوړي، دغه شانتې هوایي فایرنګ چې کوم دی نو د هغې نه دې ځان وساتي. که څوک په دې کې ونیولی شي نو د هغوی سره به څه قسمه نرمي چې کوم دی نو هغه نه کېږي، هغه به چې کوم دی د تورو تنبو شاته کېږي. نو خپل بچي هم د دې نه وساتئ او ځان هم د دې نه وساتئ. السلام علیکم ورحمة الله.